د خبریال ګرانو کتونکو السلام علیکم. یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو. کلیوال ماحول دی او بیا په کلیوالو علاقو کې چې تاسو کله د پټو طرف ته راځئ نو مختلف قسمه ونې بوټي چې کوم دی هغه به هم تاسو ته په نظر راځي او بیا د فصلونو هم دا پته لګي چې موسم د ګرمۍ دی او د ګرمۍ په موسم کې د غنمو فصل د هغې تیارېدو نه پس بیا د هغې د کټۍ چې کومه سلسله شروع کېږي نو په بعضو کلو کې کټۍ هم شروع شوې ده. دلته هم چې کوم دی باقاعده توګه باندې غنم ریبلی کېږي هم. او که تاسو د غنم فصل وګورئ نو دا د دې د راکونټي کېدو مقصد مطلب هم دا دی چې دا باقاعده د ریبلو ته تیار دي، دا به هم ریبلی کېږي او ورسره دې نه پس بیا ترېشلي وي. د ترېشلو نه پس چې کوم دی نو دغه غنم به بیا کورونو ته وړلی کېږي او دې ځل لکه تاسو کتلي د غنمو د کمود د وجې نه چې کوم دی نو ګراني هم ډېره زیاته وه. د زرو یا د 1500 بورۍ چې کوم دی نو هغه 300 روپو ته چې کوم دی هغه رسېدلې وه. خو ماشاءالله دې ځله فصلونه هم د غنمو چې کوم دی نو ډېر ښکلی فصل شوی دی او زمیندار هم خوشحاله دي. عام ولس چې کوم دی نو هغه هم ډېر زیات خوشحاله دی چې دې ځله د غنمو چې کوم فصل دی نو هغه به موږ بې ضایع کوو نه بلکې د هغې به موږ پوره خیال ساتو. د خبریال ګرانو کتونکو یو طرف ته که د ګرمۍ موسم کې ګرمي ډېره سیوایي خو دې سره که تاسو ګورئ نو ونې بوټي چې کوم دی نو هغه هم شنه شوي هم وي. دا بوټی چې کوم دی دا د توت بوټی دی او دې توتان هم نیولي دي او که چېرې دغه توتان وچ کړی شي که نه نو د دې بیا یوه خپله مزه وي. خو که ګرمي څومره هم سیوا کېږي نو د ګرمۍ که نقصانات هم شته خو د هغې فایدې هم ډېرې زیاتې دي ځکه چې د ګرمۍ په موسم کې زیاتره میوې چې کوم دی نو هغه په دې موسم کې راځي او په هغې کې د الوچې میوه چې کوم دی نو هغه ډېره زیاته مشهوره هم ده. پخوا خو الوچه ډېره ارزانه وه او نن سبا که تاسو وګورئ بلکې تیر سیزن کې ما تپوس کړی نو چېرې د الوچې چې کوم نرخ نو هغه 400-300 روپۍ کیلو. دې ځل به وګورو چې د الوچې چې کوم سیزن دی هغه څنګه دی. نو دا د الوچو باغ دی او دې کې باقاعده توګه باندې الوچې چې کوم دی هغه شوي دي. موږ په دغه بوټو کې ګورو چې د ګرمۍ د موسم فایدې څومره دي او څومره میوهجات چې کوم دی هغه زموږ لاسو ته راځي او هغه زموږ د صحت لپاره څومره فایدهمند دي. په هغې کې خربوزه هم ده، هغې کې هندوانې دي، په هغې کې چې کوم دی لوکاټ دي، په هغې کې خټکي دي او الوچه هم د دغه میوو یوه حصه ده. دا د الوچو باغ دی او د الوچو په باغ کې په دې بوټي کې ګرانو کتونکو دغه وګورئ تاسو دغه د الوچې دانې دي لا کچه دي، پخې شوي نه دي او دې نه پس به دا پخېږي او د پخېدو نه پس چې کوم دی نو بیا دا به څه بوټي داسې چې هغه خرڅ شي او هغه بیا کریټونو کې بندېږي. نو د دې لومبی چې هغه کوم پروسس خو د ګلونو هغې کې هم دغې باقاعده توګه باندې زموږ د خبریال په چینل کې د هغې یو ویډیو هم شته چې دا په ګلونو اوس همدغه الوچې که تاسو وګورئ نو دغه الوچې اوس دې دانې نیولې دي. فی الحال خو لا کچه دي خو به هر حال انتظار خو بہت ضروري ده. د الوچې دانه او بلکې دانه ده بلکې دې خوا که تاسو لږ وګورئ که نه نو دلته کې دا وګورئ چې او زیات نه خو یو میاشت یوه نیمه بلکې میاشت کې دننه به تاسو بیا دا ګورئ چې دا بوټی به الوچې چې کوم دی غټې الوچې به وي او په دې کې به څه سرې وي څه به شنې وي او دا به د چای دا به د هغه چای چې دې سره خواري کړې ده. ټیک دی که نه. او دا بوټی هم د الوچې بوټی دی خو ګرانو کتونکو تاسو ته به دې رنګ کې لږ غونته کې بدلون ځکه راځي چې دا دې ته شربتی الوچه وایي او دا الوچه چې که نه نو دا یو د وخت نه مخکې راځي بل دې کې که دا کچم وي نو بیا هم دې کې خوږوالی وي او دې کې اوبه ډېره زیاته وي. خو د داسې الوچې دشمنان چې کوم دي بیا په دې کلو کې د داسې الوچې دشمنان ډېر زیات دي او هغه دشمنان یې څوک هغه ماشومان هغه ماشومان چې کوم دی نو دغه شربتي الوچه چې کوم دی هغه نه پرېږدو. بیا په دغه د ټول باغ کې که تاسو وګورئ که نه دا ټول د الوچو باغ دی. ټیک دی.
او په دې الوچو باغ کې بیا منفرد بوټي چې کوم دی هغه باقاعده توګه باندې ښکاري نو هغه به د شربتي الوچې ښکاري د هغې بوټي د دې چې کومه پاڼه ده نو دا خو لږ معمولي شنه دي او دا ډېره زیاته دې ته توره شنه وایي لږ داسې توروالی غونته کې کوي نو دا د شربتي الوچې بوټی دی خو ماشاءالله د کلي ماشومان چې کوم دی نو ماشومان نه بلکې واړه هم داسې بوټي کې د شربتي بوټی چې کوم دی نو دا ډېر په مشکله سره په بوټي کې دا الوچه پخېږي ځکه چې د دې خوند رنګ او ذایقه چې کوم دی نو هغه د دې الوچو نه د عامو الوچو نه چې کوم دی هغه منفرد دی د خبریال ګرانو کتونکو کلیوال ماحول یو طرف ته که تاسو ګورئ نو پرسکونه فضا د مختلف قسمه مارغانو اوازونه شور نه لوګي نه نو د ښار په نسبت سره بیا د کلیوال ماحول د هغې کې سکون ډېر زیات وي دویمه دا ده چې د دې ابو هوا د ښار په نسبت سره ډېره زیاته ښکلې هم وي د صحت ماهرین وایي چې یاره چې کوم کلیوالي علاقې دي نو هغلته کې د ښار په نسبت سره بیماری چې کوم دی هغه هم ډېر زیاتې کمي راځو بیا دغلته ما لوچې پکې ولیدې بالکل دې کې هم لوچې شته خو دې ځله چونکې دا بوټي چې کوم دی نو دا ړومبي ځلې دي تیر کال هم دې څه لږ ډېرې الوچې نیولې وې او دې ځله د هغې په نسبت سره الوچې پکې زیاتې دي خو را روان کال چې کوم د دې د زراعتو ماهرین دي نو هغې سره چې زموږ خبرې شوي دي نو هغې وایي چې را روان کال به دا الوچې ښه کوي خو د دې خصمانه ډېره زیاته ضرورت دی چې کله د دې صحیح طریقې سره خصمانه ونه شي نو بیا هم دغه الوچې چې کوم دی کمزورې راځي بوټي ته خو نشم ورسېدی خو کوشش مې دا دی چې دغه الوچې چې کوم دی نور هم دی دکه الوچې دي هم کته که نه دغه د الوچو بوټي دي او بیا څو ورځې پس به انشاءالله بیا راځو زه بیا تاسو ته دا بوټي ښیم چې دا څنګه سرې او شنې او زیړې الوچې چې کوم دی هغه به تاسو ته بیا په نظر باندې راولو هم او درته به یې ښیو هم ټیک ده که نه او دغه باغات بیا چې کوم دی د دې دا خو که تاسو اوس ګورئ ګرانو کتونکو نو دا خو اوس په میوه آبادي شوي دي نو د هر سړي د سره ډېره زیاته مینه د بوټي سره موږ هله مینه لرو چې هغه موږ ته څه فایده راکوي زیات بوټي داسې دي چې هغه سوري راکوي د ګرمۍ په موسم کې بیا دا هغه بوټي ارمان موږ ډېر زیات کوو چې کاش دلته موږ یو بوټی کرلی وی چې کم از کم سوري لاندې خو یې ناست وی یا چې کله د الوچو باغ ته ځئ که نه د دې مالک ته بیا نه پرېږدي نو بیا هم دا احساس سړي ته کېږي چې یاره کاش چې چېرته یو 2-3 بوټي خو هم د الوچو کرلی نو کم از کم الوچې خو به هم خوړلې دومره ګرانې الوچې دي که نه خو بهرحال اوس هم څه تلي راغلي نه دي چې کله هم تاسو بوټي کرئ که نه نو په هغې کې د میوهدار بوټي چې کوم دی نو هغه خامخا کړئ ځکه چې که تاسو یې نه خورئ نو کیدای شي داسې خلک چې هغه که دغه ځای کې تاسو موجود نه هغې به یې اخلي او دغه ستاسو لپاره څه دي دا ستاسو لپاره صدقه جاریه ده خو نیت په صفا ساتو که نیت زموږ صفا نه که نه نو بیا صدقه جاریه دې ته موږ نشو ویلی او په الوچه باندې یا په فصل کې تاسو له الله تعالی درکړي که نه نو هغې کې کوشش دا پکار دی چې د بېوسه خلکو خیال ساتو پکار دی خو په شنه باندې الوچه چې کوم دی دا راشو کول دا ښه کار نه دی دا بیا بده خبره ده ټیک ده که نه او دا د غنمو فصل دی او ماشاءالله دې ځل غنم چې کوم دی نو ډېر بهترین شوي دي او په دې غنمو کې هم د الوچو باغ چې کوم دی نو هغه کرلی شوی دی خو دې ته لا وخت شته او وخت ورته ځکه شته چې دا بوټي لا واړه دي او د دې کټۍ چې کوم دی دا ډېره زیاته ضروري ده دغه کم باغ چې موږ تاسو ته وښودلو د دې دغه مکمل شوی دی بلکې دا برابر شوی دی خوراک دانو ته او دا چې کوم دی نو دا فی الحال ورکوټی دی نو ځکه دې کې غنم هم دي او د غنمو فصل ګرانو کتونکو که تاسو ګورئ که نه نو غنمو فصل بالکل پوخ دی بالکل د وګوره هغه زمیندار وایي چې کله دې سر راکوږ کړي که نه نو بس دا د ریبلو قابل شي ښه شوتل په ختمېدو شو او وایي که نه چې غنم په کټېدو شو که نه دا وګوره دلته کې باقاعده کټې شوې ده خو دا ټایم داسې دی چې یا خو به دغه ملګري چې کوم دی دی به چیو له تلي یا به روټۍ له تلي اوس بیا راځي او بیا به د دې کټۍ کېږي
دا ګرانو کتونکو کلیوال رنګونه دي. ښکلی ماحول هم دی او ښکلي اوازونه تاسو ګورئ. خاموشي خاموش طبع ماحول هم ورته ویلی شو. ښایسته بوټي او د کلي د ټولو نه ښه فایده دغه ده چې دلته کې یو پرامنه ماحول وي، خاموشي ډېره زیاته وي او د ښار په نسبت سره د دې ښکلا هم ډېره سیمه وي. او نن موسم هم چې کوم دی نو وریځ ده، ډېر ښکلی موسم هم دی. نو که سړی دغه پټو کې ګرځي که نه نو د دې خپل یو انداز دی، یو خپل خوند دی او دغه خوند انساني ذهن ته سکون ورکوي. او چې کوم ځای کې سکون وي نو هلته امن هم وي، چې کوم ځای امن وي هلته خوشحالۍ وي او چې کوم ځای خوشحالۍ وي نو بیا هلته سوکالۍ او ترقي هم وي. او چې کوم ځای کې سوکالي او ترقي وي نو بیا د انسان ذهن چې کوم دی نو هغه همیشه لپاره معطره، خوشحاله او سوکاله اوسي. ګرانو کتونکو دا و د نن ورځې زموږ د خپلو ګرانو کتونکو سره خبرې اترې یو ورکوړی شان ویلاګ هم وکړو. زما په خیال سره تاسو ته به هم خوښ شوی وي. د بل پروګرام سره به بیا د خبریال ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږي. تر بل پروګرام پورې د الله په امان.